هدایت دا رڼاګانې خورې کړي یعنې خلک به په دین چلېدل شروع شي بیا پوره مسلمانان چې الله فضل وکړي نو پوره مسلمانان به په دین روان شي دا فکر نه دی دا صرف د دې شبې جمعې دا فکر دی دپاره نه دی چې مونږ یو په دین روان شوی دا خو ډېر وړوکی فکر دی نو پوره دنیا کې چې څومره مسلمانان دي نو دا به پوره په دین چلېږي صحابه والا دین مونږ زوته چې کوم دین په صحابو کې وو او لویو خلکو کې وو نو الله تعالی به پوره دنیا مسلمانان به داسې پوره په دین روان شي بیا به د دې اثرات دا به خورېږي نو چې څومره کافران دي کافران نو چې ازلي بدبختۍ او خو د خدای طرف نه یو فیصله ده چې دته هدایت نه ورکوم جدا خبره ده ازلي بدبخت چې کوم یې هغه به پاتې شي که نه نو دا ټول کافران دا به په اسلام کې داخل شي یعنې اته اربه خلک شو مونږه اته اربه په اتهو اربو کې دوه اربه چې دي 200 کروړه دا مسلمانان دي او دا 600 کروڑه چې دي دا کافران الله نو کافر نه وایي داسې یو سخت هغه دی که په دې حالت کې ورله مرګ راشي نو کافر سره رعایت نشته خو قبر ته کوز شو نو یو کم سل اژدهاګانې په ده باندې مسلط شي څنګه اژدها وایي چا واقعه بیانوله چې په یو ملک یو سړی مړ مسلمان چې مړ شو نو زر خپلوانو ته غسل ورکړو جنازه یې وکړه وله یې قبر وکړ نو ښه حتی عرصې برابر کړل نو بیا د هغه جنازه واخیستی شوه هلته یې ورسوله چې قبر ته یې جنازه ویوړه سړی وسکوزی نو قبر کې یو مار پروت دی نو مار دومره دی چې سر یې هم نه ښکاري او لکۍ یې هم نه ښکاري او قبر ډک دی خدا ډک دی دا خلک ویرېدو په دغې کې عالمانو خاص خلک وو ویلېدو خلک چې دا څه وچو را سره نه کوي هله سر وله پخلې قبر وکنې بل ځای وله وکنه سو قبر یې برابر کړو دا لاش یې ویوړو چې هلته یې ورسوجو چې قبر ته یې کوزوجو دغه شی هلته پروت دی بل ځای قبر وکنه سو چې درېیم ځای وکنستو په دې ملک کې په دې علاقه کې یا په دې کلي کې نو هغه لاشه چې ویوړو هغه شی پکې بیا پروت علما جمع شو د هغه وطن ټول علما را جمع شو داسې وکړئ چې که دی د دنیا اخري کونې ته اوسئ چې دنیا ختمیږي او هلته دله قبر کنئ نو دا شی به هلته دا د ګناهونه دي وې دا به هلته پروت وي ورسره خو پس ورغورځوئ څه ګناهونه دي الله پې عالم دی ما ته د دغې خبرې ډېر تفصیل نه دی معلوم دا به چې مسلمان ګناه کوي نو دا سزا رونو کافر خو چې ښکته شو نو یو کم سل اژدهاګانې پې مسلط شي یوه اژدها که دنیا ته کف وکړي کف دا پرشار چې کوي نو ثابت دنیا کې به د قیامت پورې شنډه کې زرغون نشي دا به څنګه زهري دا د یو مار زهر اژدها زهر لس وي 15 وي 20 وي نو کوشش زمونږ دی وروڼو ګورې دا یاد ساتئ
چې مونږ خپل باندې هم پوره په دین وچلیږو او زمونږ داسې دینداري وي چې د ټابت دنیا دا کافران دا زمونږ نه اثر والي او هغه مونږ ته وګوري وایي چې هلکه اسلام ډېر ښکلی مذهب دی ښکلی دین دی راځئ چې کلمه ووایو نو که مونږ خپله زندګي نه بدلو دغسې اوړه زندګۍ کې انقلاب نه راځي او دا غیر مسلمو دپاره مونږ یو دیوال جوړ شوي یو هغو کې دغه شته یو مشهوره واقعه ده یعنی خلکو کې طلب شته هندوستان یوه قصه ده چې په هغه هندوستان کې چې دی نو یو ځمکه وه په دې باندې جګړه وه مسلمانانو یې دا د جومات ځمکه ده کافرانو یې هندوانو دا د درمسال ځمکه ده دا مونږه په درمسال دپاره اخیستې ده زمونږ ځمکه ده زمونږ په نوم ده دا مقدمه ډېره چلې ده په دې کې ورځې نه میاشتې نه کلونه تېر شوي ولې چې مسلمان هم زورور دی که دې باندې به زمونږ نه هندوستان قبضه کوي اوس حق ناحقې ته هم نه ګوري په یو ناجایز یې راټینګه کړې ده او هندوان به هم خفه شو چې لکه دا سړو دا زمونږ ځمکه دا څنګه زمونږ نه دي کلونه تېر شو انګریز جج و چېرته دغه هندوانو د هغه په مخ کې دا خبره وکړه یاره صاحبه زمونږ دا مقدمه ډېره موده وچلې ده نه کال نه دوه نه درې ډېره موده مونږ هم ستړي شو دا خلک هم ستړي شو یو عالم مونږ ته معلوم دی یو ملا هغه ملا چې مونږ چېرته لیدلی دی نو یو خو د هغه د نظر حفاظت بل د هغه د ژبې حفاظت بل د غوږونو حفاظت د دماغو حفاظت مونږ د هغه نه چېرته په یو مجلس کې ګډه وډه خبره نه ده اورېدلې یو ښکلی سړی دی نو مونږ ته یو اندازه شته که دې دغه یو راشي او دلته دا خبره حقه وکړي نو مونږ به دا ځمکه پرېږدو خیر دی زه دې مسلمانانو ته بې حواله کړو جج مسلمانانو ته ویې هلکه دا خبره خو دوی کوي بلکل چې څنګه دی مونږ به دا ملا راولو زه یې راولئ دا مقدمه ده کلونه یې تېر شو ړم شین شو ستاسو ما د دې هم چې دا خبره ختمه شي سړي روان شو مسلمانان ښکلی ټولی لاړو ښه سړي وو خو چونکې علم یې نه و پوهه یې نه وه مسلې معلومات ورته هم نه و نور خبره ده جنګ یې کوو د حق دپاره چې جومات به جوړو سړیه جومات به جوړو مولوي صاحب کور کې پاره چېرته مدرسه به یې لوسته د هغې نه پالې شوی دی علما چې کله مدرسې نه ستړي راشي جو هغه بیا آرام کوي خوب کوي ټک 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 مولوي صاحب راووت السلام علیکم وعلیکم السلام لکه څنګه بې وخته رالی څه چل دی یاره چې تاسو ته خو یو پته شته که نه چې زمونږ په دې مسجد او د ګرجې په دې دغه کې دا مقدمه مودې وشوې نه هغه کې خو جی یو خبره وکړه هندوانو ورته وویل جج ته چې که تاسو دته ووایئ دې مسلمانانو ته یو ملا دی او هغه راوستو او هغه وویل چې واقعي دا درمسال ځمکه ده نو بس مونږ به یې پرېږدو او که هغه وایي چې دا د جومات ده نو بیا به هندوان به پکې غږ نه کوي ښه ده مولوي صاحب هم سره روان شه مهرباني وکړه
هغه دا خبره دی ورته خو بالکل دغه خو نه خبره ډېره اهم ده زمبه د سره نو څو کله ستړی مو کله وګه مو کته کې مده دې سره مې څنګه نه خبره ډېره اهم ده روان مولای شیخ جو روان دي یو وخت په دې وخت کې پټوي مولای شیخ ګوره مهرباني وکړه نه مونږ هوټل جوړو نه مونږ ډېره جوړو نه مونږ پلازه جوړو مونږ د پیسو د ګټې لپاره څه جګړه دا دومره چې کړې دا دی مونږ صرف د جومات لپاره جګړه مهرباني وکړه ته باندې ووایې چې دا د جومات ځمکه ده دا ستا په ذمه شو مولوي صاحب نه حاکي نه کوي مولوي صاحب خو داسې خو نه و که نه په هندوستان کې 1 نمبر عالم و چې معمولي نه و نه حاکي نه راوړي جج ته خبره شو جج ناست دی مسلمانان هندوان ګڼ هندوان مخامخ جج پاسېدو ادب یې وکړو مولوي صاحب تاسو د مخې دا خبرې د ډېرې مودې نه راوړي تاسو علم کې څه شته چې دا ګرجه ده یعنې درمسال دی او که دا دغه دی دا جومات دا ځمکه ده یا دې باندې څه ځای جوړ شوی ده دی خښتنده لګېدلي دیوالونه هم نه و دی مولوي صاحب جج صاحب خبره دا ده ما ته علم دی ډېرې مودې نه زه دې مسلې نه واقف یم مقدمې نه واقف یم زما دا وروڼه اندیا مسلمان دا ډېر ښه سړي دي ولې د دې په اړه کې دا چې موږ به جومات جوړو نور چونکې مسله ورته معلومه نه ده چې د دې ځمکه چې د چا دا په دې جومات جوړېږي نه جوړېږي دی وایي چې موږ یو حقه خبره نو که رښتیا خبره زه تاسو ته وکړم دا د هندوانو ځمکه ده درمسال ځمکه ده دا زما دي د هغو صفتونه یې ښه وکړل چې دا ډېر ښه سړي دي او د حق دپاره جنګ کوي خو چونکې مسله ورته معلومه نه ده چې حق څه ته وایي نه حق څه ته وایي دا ټولو ته مونږ وایو چې هلکه حق د حق به ګورئ هسې نه چې راشه پرانده ته وخورو په نه حقې باندې پران به خوري نو چې ایمان سره پکې نو ځینې نه حقې وادن دي هلته قرآن وخوري چې کور ته دې خېټې پړسېدلې جوړ خېټې چاودلې په دنیا کې ورته خدای دا سزا ورکړي آخرت خو آخرت دی چې څه به کې یا الله دوستانو جج جو فیصله ولیکله او ډېر خوشحاله شو اوس چې دی جو دا مسلمانان خفه ډېر شو چې دا څنګه چلو شو کلونه تېر شو موږ دومره ځان وکړو یاره دا ملان جو هم داسې رشوت خوارئ ده به ډېرې پیسې اخېستې څوک وایي حلوا خوري څوک وایي رشوت خوري نو دا فضل خبرې په ملان پسې کول چې دي که نه د دې به هم غټه سزا موږ ته میلاوېږي که دا موږ وایو چې دا وایي ملان څه دی ملان خو نن سبا په لږو پیسو غولېږي نو دا ګډې وړې خبرې منځ کې به یې کولې را روان دي یاره دومره لویې خبرې ته پته نه لګي د به څومره پیسې اخېستې ځان سره لګیا هندوان چې دی لوی ګیټ د عدالت لوی ګیټ سره ولاړ دی مولوي صاحب آجو سر کوز کړی دا خبرې د ټولې اورېدلې دا شیخ کتلې مولوي صاحب یو خبره تا سره لیدا کوم وایي زه خو ځکه نه کښېنم ستاسو سره اوس که درسره کښېنم وایي بچې اوس وشي راشه د لوټونو ګډۍ به ورته ورکړې نو زه نه کښېنم که تاسو څه وایو زه نه کښېنم ستاسو سره مهرباني وکړئ یا مولوي صاحب زموږ سره داسې خبره نه ده خو لږ ساعت موږ سره کښېنه هندوان ورته وایي کښېناست ښه خبره وه کښېناستو مولوي صاحب هم وایي چې پته لري دومره مینتونه کوي چې کښېناستو جو هندوانو کې چې کوم مشر سړی وه پوهه سړی وه یاره مولوي صاحب دا اسلام پاک مذهب دی دا حق مذهب
دا رښتونه هم دی دې کې هغه دغه نه چلېږي مسلمان دی نن نه مونږ ته پته ولګېده چې دا ښکلی مذهب دی دا پاک مذهب دی مونږ ته اوس کلمه ووایه چې مونږ مسلمانان دي سبحان الله چې څومره تلي و که نه ټولو کلمه ووایي هندوان او مسلمانان مولوي صاحب راځئ چې بیا جنګ ته ورشو دا مسلمانان وروڼه هم بوځو دا زموږ وروڼه دي اوس ټول لاړل وی دا ځمکه زموږ وه خو موږ خو مسلمانان شو په جمع به جومات ته ورکړو جومات ته یې ورکړل زموږ دین داسې خوښېږي